أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. سورة النحل هغه شروع اول کې دعوه ذکر کړه د موجوده خلقو باندې عذاب د نزول هغه ذکر کو بیا وسره دعوه ذکر کړه بیا دیالس آیاتونو پورې دلائل ذکر کړل دلائل د خالقیتو هغه ورپسې بیا هغه زجر ذکر کو دویشتم آیاتونو کې او بیا ورپسې هغه مسله دوباره راوړه الہکم الہ واحد چې مددگار ستاسو مددگار یو دی. پرونی سبق کې دا خبره ذکر شي وا او دغل لګي رد شرک په دعا هم شوی حاجتونه غختل دا د الله نه بکار دي د مخلوق نه حاجتونه یا د قبرون والنا حاجتونه غختل دا ناروا دي ځکه هغوی بخپله محتاج دي چاته یو څیز ورکړی شي نو هغې بل ته څنګه ورکوي هغه پخپله د هغې مالک نه نو بل له به یې څنګه ورکوي او بیا یې ورسره ذکر کوي اموات غیر احیا دا مړه دي او نه دي ژوندي په دنیا د ژوند سره بلکې ژوند دي په حیات برزخی سره چې هغه د آخرت ژوند دی او د دنیا کم ژوند چې پرې راغلی او هغه ختم شوی دی او مرګ پرې راغلی دی او دوی نه پوهېږي وما یشعرون دوی نه پوهېږي ایان یبعثون چې کله به دوباره ژوندي کېږي. نو اوس به نتیجه او ثمره بیا ذکر کړه چې الہکم الہ واحد مددگار ستاسو مددگار یو دی چې عزت ذلت والا هغه دی اولاد ورکولو والا هغه دی شپه او ورځ راوستون کې هغه دی دا هر څه نظام چلون کې متصرف ذات هغه دی. نو ځکه د هغه دپاره موږ وایو چې هغه مددگار ستاسو مددگار یو دی. په مختلفو مقاماتو باندې دا خبره ذکر کېږي لکه موږ په مانځه کې هم وایو ولا اله غیرک ستا نه ما سوا بل څوک د عبادت لایق هغه نشته. دغه شانتي و ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تا عبادت کو او خاص تا مدد ستانه مدد غواړو. دغه شانتي په قاعده کې وایو التحیات لله والصلوات والطیبات قول عبادتنا دی الله لره خاص دي دغه شانتي بدني عبادتونه دی الله لره خاص دي دغه شانتي مالی عبادتونه دی الله لره خاص دي. دعای قنوت کې ولک نصلي ونسجد من تعالی را منځ کو او تا ته سجده لګو. نو دغه شانتي د پس د قدرت او د دلایلو نه دا خبره معلومه شوه چې الہ دغه یو ذات دی چې هغه مددگار ستاسو او مددگار یو دی. الله مخکې دغه خبره ذکر شوه چې خالق هم الله دی نو نعمت کوونکی هم دغه الله دی عالم هم دغه الله دی حی هغه هم دغه الله دی
نو معبود هم دغه الله دی. نو وس په دې آیت کې دو صفات ذکر کړي. یو هغه چې منکر دي زړونه د دوی بد ګڼونکي دي توحید لرا، او دویم صفت چې هغه لوی کوونکي دي تکبر کوونکي دي. دوه خبرې په دې کې ذکر کړي. فالذین نو کسان لا یؤمنون چې ایمان نه لري بالآخرت په آخرت باندې، یعنی دوی د مرګ نه منکر دي، دوی د آخرت نه منکر دي، دوی د قبر نه منکر دي. ځکه خو دوی توحید نه مني، آخرت نه مني، او دوی د جهنم او د جنت نه منکر دي. قلوبهم زړونه د دوی منکرتون بدګڼي توحید لرا، چې د دوی زړونه دا توحید لره بدګڼونکي دي، د دوی زړه دا توحید بدګڼي. وهم مستكبرون او دوی لوی کوونکي دي. نو یو قول دا دی چې دا زړه د دوی دا د توحید لره بدګڼونکي دي، یا مستكبرون دا د قول او د پیل سره چې په قول کې لوی کوونکي دي او په پیل کې لوی کوونکي دي، یا مستكبرون چې دوی په قول کې لوی کوونکي دي. مستكبرون او دوی لوی کوونکي دي. نو یو تکبر دی یو استکبار دی. نو دې دواړو کې فرق دی. یو دا چې د یو سړي سره څوک د سسیز د وجې نه هغه تکبر کوي، ځان غټ ګڼي. دویم استکبار دی چې د هغه سره سشټیم نه او سو سره دیم نه، خو بیا هم ځان لوی ګڼي. او دا نه چې الله ته دا یو خوښ دی او دا بل ناخوښه، بلکې دواړه ورته ناخوښه دي. خو دا یو چې هغه ځان لوی ګڼي او دا بل چې د هغه سره سشټی نه او ځان لوی ګڼي، نو دا د دې اولني په وجه باندې د دې بل نه هغه اوچت دی، لوی دی، دا استکبار کوونکی. روایت کې راځي د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې جنت ته به نه داخلېږي هغه سړی چې د هغه په زړه کې د اوري د دانې امرې برابر تکبر وي. یو صحابي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس وکړ، د الله رسوله یو سړی ښې جامې اچوي، ښه لباس اچوي، ښه سوارلي استعمالوي. نبی علیہ السلام فرمایل دا تکبر نه دی، بلکې نبی علیہ السلام فرمایل چې الله په خپله ښایسته دی او ښایست دا خوښوي. تکبر چې هغه حق پټوي او یا ځان په خلکو کې لوی لوی شماري، ځان لوی لوی ګڼي چې زه خو څوک یم او زه خو سسیز یم، بس ځان ته لوی ویل او ځان لوی ګڼل. د دې وجه نه حدیث په حاشیه د روح البیان کې ذکر شوی دی چې کم سړی په دنیا کې تکبر کو، وای په قیامت کې به د سرو میګو په شان شي او دا خلک به قدمونه ږدي او دی به چقی. او اول تکبر په اسمان کې شیطان کړو، الله لعنت کو او زمکه ته راولېږو. پس مګه لپاس اول د قابیل د آدم علیه السلام بچی هغه تکبر کړو، الله نس نابود کو او ختم کو. د دې وجنا دلته مستكبر ویل، استکبار دا سین او تای د طلب د پاره ویلی. په دنیا کې هیڅ یو سړی هغه لوی نشتا، دا ټول عجز دي. ځکه یو سړی په پردي سا باندې دی بس چل وکي، خو یو سورج به مزي بس آخر را چې ساده ختم شو، بس خبره ختم شو. نو په دنیا کې څوک لوی هغه نشتا. لکه سوره بنی اسرائیل کې الله پاک فرمایي ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. انسان کدا
دنګ شي ډیر زیات دنګ شي نو دې غر ته نه رسي کپلن شي ډیر پلن شي طول او عرض اوږد شي یا اوږد شي یا پلن شي خو دې د غر مقابله نشي کولی نو ولې د غر سره ډغروئ او انسان ډیر مضبوط شي ډیر کلک شي خو دې د ځمکه شلولی نشي د ځمکه په دې خپله خپه باندې شلولی نشي نو د دې وجې نه تکبر دا نه دی پکار او حدیث کی راضی الله وای دا تکبر دا زما ساده دی څوک زما مقابله کوي یا څوک جګړه کوي دا انسان به زره سوا کومه او چې کم انسان عاجزي کوي او دی عاجز وي او دی په ځمکه باندې هم په عاجزۍ باندې ګرځي لکه سوره فرقان کې 19 12 62 نمبر آیت کې الله ذکر کوي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا نو دوی به بزمکه باندې په عاجزۍ سره ګرځي او تکبر دا به نه کوي نن تکبر سره بس پنسې په خپو لاندې کړي غټې پنسې به یې کړي او بس په دې به ورته ځان ښه ښکاري که بوټانې په خپو کړه او که چپلې په خپو کړي بس هغه به یې د خپو لاندې کړي پنسې چې په دې باندې زه ښه ښکارم زما په ډایلاګ او ایکشن ښه ښکاري په دې باندې ته نه ښکاري او په دې باندې اوس هم ډاکټرانو ریسرچ دی چې کم سړی د خپو لاندې پنسې ساتي دې انسان ته به کینسر لګي او وګوره څومره خلکو ته اکثر کینسر ځکه دوی خو د الله مخلوق دی چې ته مخلوق یې پتا کې ستا د بل چا دی نو ته عاجزي کوه لوی او تکبر مه کوه دا د انسان سره ښه نه ښکاري د دې وجې نه چې کم سړی هغه تکبر او لوی کوي دته الله پاک د قرآن د آیاتونو فهم نه نصیب کوي لکه سوره اعراف کې 9 سپاره کې الله پاک دا ذکر کوي سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق 9 سپاره کې 186 نمبر آیات الله ذکر کوي خامخا منکو منگا د پوهې د آیاتونو د خپلونه هغه کسان چې لوی کوي په ځمکه کې په ناحقه سره نو دا حق کوونکي څوک دي یو په ناحقه تکبر کوي او په حق باندې نو حق تکبر چې هغه سړی په میدان جهاد کې او دشمن ته مخامخي نو په دغه وخت کې پکار دی لکه حدیث کی راضی د احد په موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل تور راوست پیدا به څوک واخلي خو د دې اغستل هم دي خو بیا بلکې د دې چې کم حق ته هغه ادا کول هم دي ابو دجانه دا صحابي را پاسېدو رضی الله تعالی عنه او د وی د الله رسول دا بزو کماغور دی او بالکل چې کله د دور واغستا او د مؤمنانو مخ کې سب ته وتلو او د خپل سینې د کافرو ته مخامخ لا او زور او یو جذبه ولولې ښکار کړه الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی وکړه چې ستا دا چل ما د ډیر خسته ښکار شو تکبر ناجایز خو چې کله جهاد مخی او د دشمن مقابله بیا الت زور ښکار کول او حدیث کې راځي هغه مسلمان چې هغه پس مګل پاسه ګرځي او د کافر داسې غوسی الله پاک دی انسان ته بده باندې سور کوي هغه نیکی ور کوي او قتل غواړي چې په دې ځمکه لپاره سو ګرځي او هغه د سو غوسه کیږي کافر چا د غوسه کیږي مومن مسلمان الان ګوس په امریکا کې خلک دی هغه حج درازینو هغه د غوسه شول دغه ځان دی په انډیا کې هغه ولا ښه زمنګ د ملک نه په نیمه سطح باندې هغه را لیږي ښه خپل حمایت خپل هغه هر څو سره کوي د دینه مراد هغه څوک دی هغه مجاهدین دي چې پس مګه د الله ګرځي او کافر له به غوسه ورزي دغه خلق دی چې الله پاک وای دوی د پدې اسمګه په اسی ګرځېدو باندې ثواب او اجر هغه ملاويږي
لا جرم ان الله فالذين آكسان لا يؤمنون جيمان نری باغرت بانی قلوبهم زړه د دوی هغه بدګنی توحید لرا وهم مستكبرون او دوی لوی کوونکي دي لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون مخکی هم يعلم ما يسرون وما يعلنون ذکر کړو خو التعام او دلته خاص ذکر کو لا جرمهم دا خبر ثابت دا او مضبوط دا ان الله يعلم یقینا الله تعالی عالم دې په هغه ساجدوی پټوي او په هغه ساجدوی ښکار کوي دلته زجرو انه لا يحب المستكبرين اے الله تعالی وای زستازو په هر سبا نه قادر یم او په هر سبا نه پوهیم زکه ذا علیم بذات الصدور یما نو ما دستاسو دا ظاهر او باطن هر څه معلوم دي استاسو په ظاهر هم ز پوهیم او په باطن هم ز پوهیم انه لا يحب المستكبرين یقینا الله تعالی نخوخي ویلوی کونکه الله تعالی نخوخي لوی کونکه یو سړی سره مال نشته او دیم ځان غټ غټ حسابي مال وسره هم دی چې چلو شو اولاد دې سي چلو شو تعلیم دې سي چلو شو نه لوی سړی الله نه خوښي یو سړی وی الګ زما دومره فیملی دا ستا فیملی جو سي چلو شو یا دومره اولاد دې سي چلو شو او یا تعلیم کړی نن سبا زمونږ ډیر غټ ولول په تعلیم کې دا یو سو سکوله تعلیم کړی نو بس بیا چې پښتو کې خبرې کوي نو اکثر به د انګلیش ټکی استعمال اب پښتو علم بیا خپل غریب نورزي هغه دا پښتو خبره نه خو لګ ځان خې پر معاشره کې زم لګ ست تعلیم می حاصل کړل دی یو عالم هغه بیان کو چې رازق ذات الله تعالی دی نو رزق الله هر چاله ور کوي خو چې کم سړی کم تعلیم وکي د هغه تعلیم باندې په هغه سړی باندې بیا هغه شان دي اثر وي نو چې څوک بیا تعلیم حاصل کی بس داغه ټول نظر با اسباب باندې په ټیکنالوژي باندې په یو سی باندې په بل سی باندې چې دا اسباب نه زما مړ یم او چې کم سړی هغه علم او داسې بس هر څوک ورګي دا الله رازق ذات څوک دی الله پاک واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم نو اولنې باب په دې ځبانه ختم کو چې هغه کې دعوت توحید وا دیارلس دلایل په ذکر کړل رد شرک په عبادت رد شرک په دعا رد شرک په علم دای وکړل او بیا په اخره کې ثمره او نتیجه راوړه الہکم الہ واحد مددگار ساز مددگار یو دی پس د عبادت کوي د آواز کوي د نغواړي نو وځي دویم باب شروع کو دویم باب کې دا د 34 آیات پوری بزي پدې کې د دوه ډلو ذکر دی چې کله حق خبر راشي نو خلق دوه ډلې شي یو طرف دا غمنون کې شي او بل طرف دا غبري خودون کې شي نو دلته دوه ډلو ذکر وکړي نو یوې ډلې ذکر هغه د 30 آیات پوری چې هغه ډله د چې هغه انکار کوونکي دي او دویمه ډله د 30 نه 34 پورې هغه ډله د چې هغه سدي هغه منونکي دي هغوی ته بشارات ذکر کی او هغوی له خوش خبرانې ورکي او کم خلک چې نه منونکي دي نو هغوی ته بس زجرونه ذکر کی د دنیا او د آخرت او سزاګانې به ورته ذکر کی نو بس په دې اولنی آیات کې څه ذکر کوي په دې کې ان زجر دی په انکار د قرآن باندې وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَمْ وَخْتِ ویل شدوی تا ماذا انزل ربکم سنازل کړي دی رب تاسو نو انزل سره رب ونوي ربکم وی پدې کې اشاره ده چې دا نازل اون کې دا تربیت ده نو زکه د تربیت هغه ربکم دلته راوړو قالوا اساطير الاولين دوی وی دروغ سیدی دا غزړو خلکو نو دا چوي نو پدې کې علما ذکر کوي چې دا نظر بن حارث او د نصر نول مرګریو دوی دا نو ونوي چې الله دا قرآن بلکې سم دستي وی چې دا قصي بخانه د خلکو دي دا افسانی دي افسانه دي د ویل کېږي چې داغه خبره حقیقت نه بلکې هغه ټول په دروغ باندې بنای بالکل سا رښتیا بګی نه لگا بخابا
نیاګانې راجمع شو نو سی به راجمع کړل زړې قصې به ورته شروع کړې بس ځکه قصه وای دي چې دا تاریخ په دروغ باندې بنای نو قصې به کولې نصیب هم نازو دا خنداګانې ټکار به جوړ وس خور سړی مصروف دی هر سړی ځان له جدا مصروف دی مور ځان له زوی ځان له بچی ځان له بس څوک به کتو او څوک به لیدو او هغه عام خلک څه کې خوا مولیان بګي مزان لاختري وای دا بګي ارتغل په دې سره تعلیم حاصلېږي او دا بګي عثمان دی او تر پیغمبر د سیرت نه تعلیم حاصل نه کو تر صحابه د واقعات نه تعلیم حاصل نه کو تب د احترام نه تعلیم حاصل کی بیا بګي دا جنکې پردیس یې کې او بیا بګي نمونم زو ته دا پلان کې پټ شو دا بګي پلان کې پټ شو دا بګي جدا نه قصرا ده دا بګي اوس ټول شپه بګي الکان دغه شونه الله نو چې کله دوی ته ویل شو وای دا سری دا چا بارګ نظر بن حارث او در مرګر وی چې دا خو ابو خانه قصید یا ابو خانه خبرې دي پدې کې سدي نو علما ذکر کوي چې اساطیر په دې را باندې د پېښ وی او مخکې به بیا د مؤمنانو په صفت کې راځي چې دوی ما ځان زده ربکم څه شي نازل کړي د رب تاسو دوی وی قالو خیرا چې نازل کړي د خیر لرا نو چې کله کافر نو دوی زوی دا خدا ابو خانو خلقو قصید آیت نمبر 13 کې دا نو دلته څه مراد ده مراد دا چې دوی اصل منکرین د قران او زکه خدا خبرې کولې کړه چې د قران نسو هغه انکار کوونکیو دا تفسیر مظهری معرف القرآن او تفسیر کبیر کې امام رازی رحم الله دا خبره ذکر کړی دا او مسلمانانو چې کله تبوس شو هغه دا خیر ده مشرکانو زکه دا وی او دغل دغه مبتدا راوړی دا چې الله پاک د سراړو سره نازل کړي نه دي بلکې دا سو دا منکر د قرانو په اعتبار سره په نزول د اعتبار د قران سو دا منکرو او مؤمنانو چې وی دا خیر دای مفعول به ذکر کو د پیل لپاره چې دا الله پاک یو خیر نازل کړي دی بیا د خیر التمانه کو و اذا قيل لهم كلجوا ولا شدوا ما زان ربكم سنازل کړي رب سازو قالو دوی اساطیر الاولین دا خدا درو کسی دا ابو خانو خلقو وس ورته زجر ذکر گئی او تخویب دے امتحان دے انجام دے لتحملوا اوزارهم کامله یوم القیامه د بار دی پورته کوي دوی پیټ خپل کامله پورا یوم القیامه د قیامت پورز باندې یو لام تفسیر کشاف ذکر کړی دی چې د لام یا د عاقبت د پاره دی یا انجام د پاره یا د عاقبت د پاره یا تعلیل لپاره کدا عاقبت د پاره شي انجام د پاره شي نو دوی خپل بوجونه هم چوتای او د نور خلقو بوجونه به هم هغه چوتای د نور هغه پیډي به هم چوتای او کلام د تعلیل لپاره شي چې الله پاک دا قران د سره پر نازل کړی دی دوی دا خو قصې د مخکینو خلقو بخپلم گمراه او نور خلقم سګول گمراه کول نو دلته وس علما وایي چې دا د تعقیب د پاره دی چې پورته کوي دوی پیټ خپل کاملتن پورا نو دسی ونه ویل تحملوا اوزارهم یوم القیامه چې پورته کول دوی پیټ خپل د قیامت پورز نو کامل د دې د پاره وي چې په دنیا کې په مؤمن باندې تکلیف راشي مصیبت به راشي حوادث په زمانه راشي الله جل شانه د دې انسان په دې باندې ګناهونه ورېږي او کافر کا په دنیا کې نیک اعمال وکي او عقیده د توحید نه او کده چرته تکلیف پر راشي نو د ذره برابر الله جل شانه د دنه سکمه نه کوي ځکه الله وای اوزارهم کاملتن چې پوره به د خپل بوج وته د قیامت پورز باندې ومن اوزار الذين يضلونهم بغیر علم او د پیټو دا غچانا چې بیلاری کوي دوی هغه لرا بغیر علم بغیر د دلیل نه یو هغه خلق چې دوی په خپل گمراه دي او یو هغه چې هغه بل گمراه کوي بل بیلاری کوي نو په قیامت کې به داخلك د هغوی هغه پیټي هم چوتای چې کم خلک په ګناه کې اخته کړو کم خلک د ګناه په لار باندې روان کړو الا سا ما یزرون خبر چې بد ده هغه څه چې دوی پورته کوي
آیات کې خبرې دي ان شاء الله سبا الله دې عمل توفیق راکړي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك. شاید هغه ټول کار سړي ته عادي وي. ځان یې کړل.